بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الف خان شیرپو کیمرامین را سره یاسر خان دی. موجود یم په نجیم آباد کې. بیا په نجیم آباد کې نور جمال ګاڼی هم یادېږي، ډیری هم یادېږي. دا کم کور کې چې زه موجود یم کتونکو، خپل ځاني زما طبیعت ناسازه دی، خو د رور دپاره مسلسل د دې 10 ورځو نه ماته کالس کېږي. او چې رالو حالات هم خپل وکتل نو حقیقي حقدار دی، حقیقي ژوند دی په انسان هر رنګال لازي. دلته راته دې کلي خلکو وي دا دې ځای کې چې څومره کورونه دي دا د لاسو نه وتلي د ټاپ ګل کار و، خو بس د الله په یو امتحان کې راغی او د کینسر شان په موزي رنځ کې اخته شو. او دغه ماشومان بچي د ټول خوراک له خولي دی. یو ماشوم دی وخت کې بهر تللی دی 8000 روپۍ میاشت اخلي. په هغه 8000 روپۍ چې کوم دی په 2000 روپۍ خو تروړۍ وړه ده، خو دا نظام الله پاک چلی. دا اینې دا ځواني چې کومه ده دا ستاسو د وړاندې ده، دا زوی دی او دا ټول دا 1 2 3 4 دا خوراک له خولې ماشومان دي. کتونکو الله سره تجارت وکړي. دا رور دې ویډیو ته نه راته د دې کلي خلکو له مشوره ورکړې وه چې علم خان شیرپو به راولو، خو ده په ځان ښه سخته تېره کړه. خو آخره کې چې ډېر انتخابي مجبوره شو، نن تاسو ته کیمرې ته مخامخ دی. ډېر حساس انسان دی، خو ژوند دی د کړمو سره مخ شو. په بچو یې نخرې تېرېږي، د یو ټیم وي د بل ټیم نه وي. هسپتال کې د ډاکټر پیسې غواړي، کم صحت کارډ باندې چې دا اپریشن یې کړي دی هغه هم ختم شوی. د هغې نه پس دې میدان ته ووته. دا کور یې خپل دی او دا کور داسې کنده دی، داسې کنده چې دې وایي باران وشي نو بیا موږ د دې کور نه بهر نوځو او بار پټي چې کوم دی اخوا هم پټې دې خوا هم پټې دې خوا هم پټې، ځان له یو ځای کې ارزان ځای اخیستی دی. دا بچي یې ځان سره دیره کړي دي. دا چې چاردیواري دا د په خپل لاسو کړې ده. نو مدد یې وکړې. نوم دې څه دی؟ عبدالمجید. عبدالمجید صاحب څونه وخت یې بیماری وشو؟ بیماری مې څه 8 میاشتې کېږي. 8 میاشتې. 8 میاشتې. اول هم دغه ډاکټرانو باندې ګرځېدم را ګرځېدم، ډاکټرانو چې سپین کړو بیا 410 هسپتال ته چې لاړو، هغې چې اکسرې وکړله دې پړپوس کې اوبه وې، هغه اوبه چې لیبارټرۍ له ورکړلی شوې هغې کې ټي بي وه. د ټي بي علاج مو 3 میاشتې وکړو خو اوبه کمې نه شوې. موږ یې لیډي ریډنګ ته جوینټ کړو. لیډي ریډنګ کې 3 میاشتې هلته وو، هغه اوبه یې ویستلې خو تکلیف ختم نه شو. هغې وویل چې دې کې جراثیم دی. موږ یې شوکت خانم ته دا کړو، شوکت خانم نه ایرنم ته، ایرنم نه اوس زموږ علاج شروع دی، خو دوایانې دومره ګرانې دي چې صحت کارډ باندې مو کار کولو، صحت کارډ هم بس څه لږ معمولي به پاتې ګڼې، صحت کارډ هم ختم دی. ښه د دې نه علاوه دې کرایهګانو د دې خرچې دپاره د یو بل رشته دار نه مو پیسې لږې راقرض کړلې، څه 3 لکه روپۍ دغه موږ مې راوړې. اوس داسې رشته دار هم نشته چې موږ ورته لاس ونیسو او دغه شي موږ سره لاس امداد وکړي. نو دې وجې نه ډېر مجبور شو او دې طرف ته موږ دا توجه ورکړله. کیمرې ته رالی. کتونکو خپل وس یې وکړو. دا ټول د ده دغه دی، د کینسر مرض دی دې وخت کې، او د تګ دغه نشته دی. خپل خپلوان ورسره ښه خپل کومک وکړو، خو ترکمې به کوي. یو سړی خپل کور وساتي، خپل بچي وساتي، د ده بچي وساتي. ستا بچي څو دي؟ ما 2 بچي. یو لور مې واده شوې ده، 3 هلکان دي. یو په 8000 روپۍ باندې پېښور کې نوکر دی، بیګونه بستې ګنډي، او دا بل چې دی نو دا هم 8000 روپۍ تنخوا لري، خو د ده هم دې وخت د لاس باندې شیشه را پرېوتې، دا هم غریب هم راته پرېوتی دی. او د سبزۍ وس هم نه کېږي. سکول دې پرې پرېښوده؟ د سکول ډېر مجبوري ګلکار وي. ښه ښکلی ژوند تېرېده. ښه ژوند تېرېده. بس د کور ګزاره به روانه وه. دیوالونه ټول تا په خپله والي؟ دیوالونه ماشاءالله ما په خپله والي دی. داسې وخت چې نخر هم تېرې شي په بچو؟ نو داسې دغه سخت وختونه راغلی، خو انشاءالله نهار یې نه دی راغلی. په دې سختۍ کې پکې سختي راغلې ده خامخا ډېره. موبایل نمبر دې څه دی؟ 0301 90 50 602. 0301 90 50 602 دا یې نمبر دی. ښه، ستاسو نوم دی؟ عمر. عمر، تاسو کار وکړئ؟ نه بیکونو کارونه کوم. بیا ورور سره دی؟ او عمر پلار بیمار شو؟ پلار بیمار شو، بس ډېر پیسې به موږ پیله د میډیا ته نه راتلو، موږ ډېر پیسې مو لګېدې.
اخره کې دوی مجبور شو موږ د میډیا لار به اختیار کړو څوک را سره مدد وکړي څوک د سره مدد وکړي خویندو ته چې ګوره بیا بیمار پلار ته ګوره بیا د ستا هم پکې لاس مات دی مزایله کړې فیصلې دي کله چې پلار هسپتال ته بوځې هغې دپاره څه کوشش کوئ کله یو نه راقرض کله بل نه اخره کې خپلوان کوم ښه لاس را سره ښه مدد یې را سره کړی هم تنګ شو څه وکړو داسې چې بس درته وایي نشته او ګرانه ده کتونکو ایخ په نیغه په دغه نمبر باندې رابطه وکړئ او د دا رور چې کوم دی د دې بچو دپاره دی ګوره ګلالۍ بچي دی ګلالي بچي دی ګلالي ستاسو نوم دی بچي اسیا پلار بیمار دی ستاسو نوم دی حفصه حفصه پلار دی بیمار دی دعا ورته کې چې څوک ورسره مدد وکړي هغه ته به دوا کې ته به کې ورته ګوډه ستاسو نوم دی ماریا کتونکو ټول خوراک له خولې دي د ګټې وټې دی بل تا نه عمره مشر دی او هغه څو هارون نوم یې دی هغه څو عمر دی هغه 18 کاله وي دا شان دا وخت دوی د مزدورۍ نه دی او د پلار ښه نیازبین ساتلی دي پلار د دې بچو ښه خیال ساتلی دي 7 بچي 4 پکې جینکې 3 پکې هلکان یو دغه هلک دی دا وګورئ ماشومې دا کور یوه کمره کور دی دغه او ستاسو د وړاندې دي کتونکو د کینسر په موضوع رنځ کې اخته دي الله سره تجارت دی په دې باندې زما اکاونټ نمبر هم شته یو سړی ما ته رالیږي زه به بیا دې کور ته راشم او خو دې ورور ته ډایرکټ وایې نو ده ته یې ډایرکټ رالیږلی شي چې ځان له خپل علاج وکړي او دې بچو له روغ شي په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې د ده لپاره دعا کوو چې الله دې له صحت ورکړي مننه